د پیر ارجی خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه مرید یو ځای ته تلم امام صاحب ورته دی مه دعوت کوه دا سیفي دی ما ورته زه سیفي دا مې ګناه ده چې د مبارک صاحب رحمت الله علیه د سینې نه مې فیض اخیستی دی ما نه هغه ورځ هم نه ده هیره چې مبارک صاحب رحمت الله علیه به افغانستان ملا صاحب رحمت الله علیه تحریک ته خپل سیفیان تعلیمون په سختۍ باندې زجرن به یې ورته تعلیم ورکولو چې د ملا صاحب رحمت الله علیه کاروان ته لاړ شئ دا یو حق کاروان دی مبارک صاحب رحمت الله علیه خو څوک د جهاد نه دي منع کړي زه به درته د 500 د سیفیانو لیست په نوم باندې وښیمه چې د ملا صاحب رحمت الله علیه په تحریک کې به شهیدان شوي زما شیخ شهید ملت النابغه المحقق غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه در وفات پورې د امارت اسلامی یو مخلص فردو همیشه امارت سره وفا کړی دا زه چې نن د امارت ټپیغه وم ولې دا آسان کار دی په پاکستان کې مرماله په سوات او باجوړ او په دیر کې د امارت اسلامي نوم اخیستل د دوی تایید کول دوی سره کومک کول علما ناست دي دا آسان کار دی چې ته په دیر او باجوړ ته لاړ شي او د حکومت په منځي ځایونو کې د امارت چغه ووهي د سیفي ما خو د امارت چغه واما امارت ته کار کومه د دوی پټه مې په خپله غاړه کې ګڼلې ده د دوی د هر یو لسوال هر یو دلګی مشر د هر یو والي قدرمند یم څوک چې امارت ته اخلاص سره خدمت کوي ما ته قدردان دی زه نه پوهېږم دا چمبې چمبې او پري دا سیفي دی او دا قادري دی او دا فلان دی دا فلان دی راځئ چې د کفر په خلاف باندې متفق شو علماو ته هم باید تعلیم ورکوي عوامو ته دا تعلیم ورکوي چې سنت عملي کوي چې سنت عملي شو د سرور کونین محبت پراشي قسم دی صحابه چې کامیاب او قرآن کریم کې د هغوی باره کې اعلان وشو رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات هغوی شام شو د هغوی مقام د سنت اتباع وه یو صحابي مبارک په حالاتو کې راځي رسول اکرم مبارک سلور قسمه زلفې پرېښې وي خو د مبارک به دا معمولو چې مبارک به د دې زلفو په منځ کې لار ویسته نری شانتې داسې نیم ویښته به یو خواړو نیم به یې بل خواړو رسول اکرم مبارک دا معمولو یو قسم زلفې پرېښې دي نیمۍ پورې یو قسم زلفې پرېښې د غوږونو نرمۍ پورې رسول اکرم مبارک دریم قسم زلفې پرېښې د زلفو دا څوکې د اوږو سره لګېدې او څلورم قسم د فتح مکې په موقع باندې مبارک څلور کمڅۍ پرېښودې وي مبارک پکې ډېر ښایسته ښکارېده ډېر بارو به پکې ښکارېده رسول اکرم به منځ کې لار ویسته یو صحابي د ایمان یې راوړه د ایمان نه وروستو دا ویښتان یې ګلګوتي دي ویښتان یې تاو راتاو دي ډېر کوشش کوي په ږمنځ باندې اړی خو سر کې لار نوځي د صحابو مینې ته ګورئ چې څومره د رسول اکرم په سنتو باندې عاشقان دي رسول اکرم مبارک دا صحابي راځي کور ته لاړو ډېرې کوشش وکړو منځ کې لار نه وته وایي رسول اکرم مبارک د زلفو منځ کې لار ده زما لار نشته دا به څنګه سنت دي چې زه عملي نه کړم کور ته لاړو سروټ کې ګرمې کې یو سیخ یې راواخېسته هغې په سروټ کو باندې ګرم که او د ویښتو په دې منځ باندې کېښوده او دې منځ کې دا ټول ویښته سرمونه سېځله اوس په درد او تکلیف نه دی مسجد ته راځي صحابو ته وایي زما ملګرو زما ویښتو ته وګورئ د رسول اکرم مبارک د زلفو په رنګ ښکاري که نه ښکاري اوس په درد او تکلیف نه دی خو زما په ویښتو کې لا عبدالله ابن عمر صاحب روان دی په لاره ګټه پرته ده ګټې د پاسه یې قصدنه بدن تندکو خوړه پرېوته شاګردان ورته وایي دا خو تا ته ښکاري وایي او زه رسول اکرم سره روان وم ما وکته مبارک په دې باندې درس خوړلی و ما وی چې راځه د مبارک دا سنت م عملي کړه صحابو دومره محبت و تاسو سنت عملي کوي یاره چانه مه کوئ هر قسمه سختیانې چې راشي پټکې مه کوزوئ سړی مه پرېږدئ د رسول اکرم مبارک دا سنت عملي کوي دا موته د پر اله العالمین را لېږلي دي
د مبارک په لباس کې ښایست دی الله پکې ښایست ښودی زه خو چې کم ګوټ ته تللی یم 13-14 کې لغمان ته روان وم ټولو ملګرو راته امارت ملګرو م راته وویل چې پګړۍ دې کوز ته ویښتان دې غټ دې مینا ځم به داسې به ځم دغه تور پګړۍ به مې دغه زلفان به وي مې که په دې مې ګیری چې دا پټکی دی او زلفان دې دي مې د رسول اکرم په سنتو باندې که مې سرم قلم چې کوزو مې نه کته کوم یې مینا هغه ساله او دولت شاه ولایت علي شنګ درې خور شاه کچور ساله ته لاړم دا پګړۍ مې د سره نه دی کوز کړی ولې دا د رسول اکرم سنت دی په دې کې ښایست دی د مفت ثوابونه دي ولې غورځومه